اور بل ځای کې فرمایي ومن یبتغي غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه. د دین اسلام نه علاوه که څوک بل دین لټول غواړي نو هرگز به هغه قبول نه کړی شي. عزتمندو، انسان د الله جل جلاله د قدرت یو نشانی ده او نښه ده. د دې انسان زموږ ستاسو دا بدن دا د مختلفو اعضاو نه جوړ دی او بیا دا اعضا د یو بل ضدین دي. یو اعضا چې کم کار کوي هغه اعضا بل کار نه کوي. لکه سترګې لیدل کوي نو غوږونه اورېدل کوي، نو خوله خبرې کوي، پوزه بویول کوي، لاس چې کم حرکت کوي هغه حرکت خپې نه کوي، خپې چې کم حرکت کوي هغه لاس نه کوي. کم څیز چې زړه کې راځي هغه خبرې خولې نه راځي. د زړه ځان نه کار دی، د خولې ځان نه کار، د سترګو ځان نه کار. لیکن اتفاق ته وګوره چې په یو معنی تکلیف راځي بل اعضا ورسره ملګري کېږي. که سترګې خوږېږي نو ټول بدن ورسره په غم کې شریک دی. که غوږ باندې درد راشي سترګې ورسره په غم کې جاړي، خپې ورسره په غم کې ډاکټر ته ځي، لاس ورسره په غم کې ګولۍ خولې ته اچوي، خوله د غوږ په درد کې کولو شي او هغه ګولۍ تېره شي. اور چې کله په خپه باندې درد راشي نو لاس د خدمت نه انکار نه کوي، خوله انکار نه کوي، خوله وایي خپې مې خوږېږي. صحیح ده؟ لاس څه کوي؟ پټۍ رالي او د دې خپې نه تاوی مالش پې کوي، لګي. نو په دې بدن کې زمونږ د انساني بدن کې چې دا کم اتفاق دی دغه یو نعمت موجود دی او یو څیز دغه موجود دی، د هغې په وجه اتفاق دی. چې کله دې بدن نه هغه څیز لرې شي بیا د دې بدن خپل منځ کې اتفاق نشي راتلی. هغه څه شی دی؟ هغه روح دی. روح دې بدن کې روح الله تبارک وتعالی اچولی، نو دا روح د دې ټول بدن اتفاق راوستی دی. چې کله د دې بدن نه روح ختم شي، که لاس پرې کېږي نو پرېږدي شي، ټول بدن ورسره ملګرتیا نه کوي. که دا بدن په منځ کټ کېږي نو کټ دي شي، نه به سترګه اوښکه وبهیي، نه به خوله چغه ووایي، نه به خپې منډه ووایي، نه به لاس په درد په ځای باندې کېښودلی شي. ولې؟ چې په کوم یو څیز اتفاق راغلی او په یو کوم یو څیز باندې چې د دې یوه مجموعه هغه څیز د دې نه ختم شو. چې هغه څه شی دی عزتمندو؟ هغه روح دی. روح نو روح چې د بدن نه وځي نو دا بدن پاتې نشي. دغه شان زما عزتمندو کله چې د زندګۍ نه اسلام وځي نو زندګي بیا پاتې نشي. کم یو کور کې ګوره، کور کې د ټولو مزاج بل شان دي. د پلار طبیعت یو شان، د مور طبیعت بل شان، د زوی طبیعت بل شان، د انګور طبیعت بل شان، د لور طبیعت بل شان، د ماشوم طبیعت بل شان، د مشر طبیعت بل شان. د دې ټولو خوی د یو بل نه جدا دی. اوس چې د دې ټولو اتفاق راځي دې کور کې نو هغه به په اسلامي زندګي باندې راځي. چې دې کور کې اسلام وي نو اتفاق به وي، او چې دې کور کې اسلام نه نو چېرته کې دا اتفاق د دوی نشي راتلی. ګوره دې بدن نه چې کله روح وځي او دا تش لاش پاتې شي، یو پمپ راواله او په دې خوله کې ورته پمپ ورکړه، هوا به په دې کې راځي، خو دغه هوا به دې بدن کې اتفاق راوستی شي؟ سترګو کې حرکت راوستی شي؟ نه. خوله کې حرکت راوستی شي؟ نه. نه بھئی د دې بدن د پاره چې په کوم څیز اتفاق و هغه ته وتی په بل شي اتفاق نشي راتلی. چې روح وځي ته دا بدن د هواګانو نه ډک که نه؟
نه به لاس وخوځېږي، نه به سترګه وجاړي، نه به خوله خبره وکړي، نه به غوږ اواز واوري. ولې چې د دې په کوم باندې علاج کېدو روح هغه ته وته په نورو هواګانو نه کېږي. نو چې په کوم کور کې اسلامي زندگی نه وي او په هغې کې انساني جوړه شوې زندگی راشي، نو دغه کور کې به بیا اتفاق نشي راتلی. دې کې به جګړې، دې کې به شرونه، دې کې به بیمارۍ، په دې کې به د یو بل نه لرېوالی، په دې کې به جنګ جګړې، دې کې به فسادي. دې وجې نه په کومه زندګۍ کې چې اسلام نه هغه زندګي سمون نشي خوړلی. ګوره موږ چې کله آبادي کوو، کور جوړو، حجره جوړو، ځان له مکان جوړو، خښته چې د بلې خښتې سره ږدي، د دې منځ کې به څه لګي؟ سیمټ به لګي. نو د یوې خښتې به د بلې خښتې سره اتفاق راشي، بیا بله 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 چې ته څومره وې چې یاره زه دې یو مضبوطه قلعه جوړ کړم، نو هغه به د سیمټو په اتفاق باندې کېږي. اوس دا خښته کې چې کله سیمټ او شګه مکس شي او مساله جوړه شي، دې خوا توجه ساتئ، څه وشي؟ مزاج علي صاحب ورته خیال مساله جوړه شي، ټول یې ووایي چې څه جوړه شي؟ بس د بټنې نه اوس تېر شي، دې بلې بټن له راشي، مساله جوړه شي که نه؟ یوه خښته بله بله غټ بلډینګ پرې ودرېږي. اوس چې ته ورانې نو ډېر په مشکله به دا ورانېږي. اوس دا خښته چې د بلې خښتې سره جوړې، دې باندې ته میخ ټک وخه، د دې اتفاق راځي؟ نشي راتلی. یوه خښته چې بلې خښتې سره یو ځای کېږي، هغه به سیمټ جوړوي، سیمټ به یو ځای کوي. اوس ته وایې زه یو لرګی د بل لرګي سره یو ځای کوم، آبادي جوړوم، ډبل بیډ کومه، کرسۍ جوړوم، نو ته په دې په منځ کې سیمټ نشي ورکولی. د دې منځ کې به ته میخ ټک وخې، نو هله به د دوی اتفاق راځي. نو د هغې دپاره جدا مټیریل دی او د خښتې دپاره جدا مټیریل دی. اوس کو ته وایې چې یاره زه کاغذ رالم او په دیوال یې لګوم، نو ته وایې چې ولږه به دې کاغذ به زه سیمټ ولګوم او بیا به دې دیوال راکاږم، دا کاغذ به ټینګ شي؟ نه، د کاغذ د اتفاق او د جوړ د راوستلو دپاره خپل مټیریل دی چې هغه ګوند دی، شریش دی، هغه به لګې، نو هله به د دې سره اتفاق راځي. که ته به د کاغذ میخ ټک وخې، دی بیا هم سمې نه خوري. نو دې وجې نه زما او ستا زندګي د هغې دپاره الله یو مټیریل رالېږلی دی، او هغه مټیریل چې کوم دی هغه اسلام دی. هغه بله طریقه نه ده. که بله طریقه را پې نافظ کې، مټیریل جدا شو، ستا اتفاق نشي راتللی، ستا زندگی نشي سمیدلی، ستا ژوند نشي سمیدلی، ستا په کور کې د دین غواړي دین او عمل په دین نه کې دا نشي کېدلی. ولې مټیریل دې استعمال نه کړه چې ته اوس په خوله وایې سیمټ او سیمټ او سیمټ او سیمټ. سیمټ څه ولګوه چې کار وکړي که نه؟ نو اسلام 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 ښه شی دی، زه یم چې بچی مې دینداره جوړ شي، زه دې دینداره جوړ شم، خو عمل الله دې توفیق راکړي، نو بس بیا ګرځه. دې وجې نه الله جل جلاله په دین کې محبت ہے، الله په دین کې جوړاو ہے. الله فرمای ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل له الرحمن ودا. چا چې ایمان د ایمان نه پس اعمال صالحه وکړو، نو پس د دې نه به الله د دې په زړونو کې محبت پیدا کړي، مینه به پیدا کړي، الفت به پیدا کړي، غم به پیدا کړي، درد به پیدا کړي. او چې کله د ایمان نه پس اعمال صالحه نه نو کېدی نشي. الله فرمای لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم. وای چې په دې ځمکه کې څومره خزانې دي، هغه ته ټولې راجمع کړي او ته پې د چا محبت پیدا کول غواړې، نو پیدا به یې نه کړې. لیکن محبت چې څوک پیدا کوي هغه الله ذات دی، هغه د الله رالېږلی شوی دین اسلام دی. نو کوم ځای کې چې په دین باندې عمل کیږي، د هغې پہچان به موږ او تاسو کولی شو. کوم کور کې چې دین وي، د هغه کور پہچان به د لرې نه کیږي، د هغوی د خلکو نه به کیږي، د هغې د ښځو نه به کیږي، د هغې تا ته به پته لګي چې بی دې کور کې دین شته، ځکه چې پہچان دپاره یې کومې علامې دي هغه د هغه کور والا خلکو کې موجود دي. بلکې قرآن کې الله جل جلاله فرمای اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي. دین اسلام ته الله نعمت ویلی، الله دې زموږ ستاسو دا نعمت نصیب کړي. وایي چې کله چاته دین اسلام باندې عمل راغی، الله فرمایي دته ما خپل نعمت ور نصیب کړو.
دی وجنا خزه د خاوند نه خپه ده، خاوند د ښځې نه خپه دی، بچی د پلار نه خپه دی او پلار د بچي نه خپه دی. څه چل شوی دی؟ خبره مې نه مني. ښځې د خاوند به په دړو دړو باندې خبرې کوي، د دا دی چې خاوند ته کښېني والله نه داسې دغسې ده، خو چې د دوی په منځ کې د قرآن او حدیث کېښودو بیا به تا ته شکایت نه راځي. ولی اسلامی زندگی، اسلامی طرز زندگی اگریمنٹ ته دې خبرې ورکوي چې ستاسو به اتفاقي، ستاسو به الفتي، ستاسو به محبت